بسم الله الرحمن الرحیم. زما قدمونو ورونو، زه دې وخت کې جلسه ګاه صوابۍ ګوهاټي ګراوند کې ولاړ یم. الحمدلله د پاکستان تحریک انصاف ټایګرانو نه ټول ګراوند ډک دی. د یو میلې سما ده، یو خوشحالي ده. نن موږ تقریبا 3 بجې د اکټیویټي شروع کړې وه. د مختلفو کلو نه موټرسایکل پر شو چې کوم کنوینس اویلیبل وایي سره کومه بایګانو ټول موږ سره وکړو. دا ټوله غرمه موږ اوس الله پاک موسم څه د باران قطرې هم پکې راغی او دا یو ډېر نیک شګون دی چې پر سخته ګرمۍ کې الله پاک رحم وورولو. امید د سبا موسم ډېر ښه وي. زما ټول وروڼو درخواست دی چونکې صوابۍ پس منظر دا دی چې صوابۍ چې کله د پاکستان جوړ شوی دی دا ډومبی ځل دی چې د پي ټي آی حکومت راغو. د پي ټي آی حکومت 15 کاله زاړه تېر کړل او 3 کاله دا په دې ټینور کې د صوابۍ تقریبا ټول غټ کارونه شوي چې د هغې چېرې تصور نشي کېدی. دې سره سره صوابۍ ته جناب عمران خان ډېر درانه کتلي. دې وخت کې د صوابۍ 4 پورټفولیوز دي. یو سابقه سپیکر نیشنل اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب، شاهرام وزیر تعلیم، ماسر انډسټریز او بیرسټر سیف چې هغه د اسمیلا دی. دا 4مه پورټفولیو ده چې هغه صوابۍ ته ورکړې. زه او ما له دا هم پته ده چې د باچا خان بابا تحریک کې د ټول خیبر پښتونخوا آیا وخت اوس مزرحدو ټول نه سیوا خلک په جیل کې به د صوابۍ خو چې د اجر وخت به راغی نو یا به زکات او یا جیل خانجات محکمې پسې لیکلې وي. نو زه دا توقع کوم انشاءالله همدغه شانتې به وي. د صوابۍ عوام به سبا دا نه چې داسې پي ټي آی جلسه ده، دا د پاکستان د استحکام، پاکستان د غلامۍ نه د خلاصېدو، پاکستان صحیح پرمختګ